سیوه ورځې باندې دمشق کې بهلول یوې الوړې چوکۍ باندې ولاړ و. کله به اسمان ته سترګې غړولې، اشارې به کولې، کله به ځمکې ته سترګې ټیټې کړلې، خلکو ته به سترګې غړولې، اشارې به کولې. یو کاسې څه زه ورغلم، بهلول چی کوي؟ ویلې ما ته دی څه خالق و د مخلوق منځه د فیصله کوم. ویلې ما ورته وویله څه نتیجې باندې ورس دی؟ ویلې ما ته دی څه نن دی خالق مني مخلوق دی نه مني. ویلې ما ورته وویله څه هغه څنګه؟ ورته څه هغه داسې څه نن خالق دی څه ورځې ټیم دی المنځه ټیم دی ټوله راشئ مسجد ته ما ته سار سجدې کې ولګوئ عبادت وکړئ. نن د خالق یې خلکو سره ښه وکړئ زه قبلوم. نن د خالق یې ټیم سره خپل واجبات مستحبات زی باندې راوړه هر یو شي قبلوالي والا زه خدا یم. ښه هېچا سره ټیم نشته دی، چوک فارغ نه دي، چوک لیړې نه دی فارغ، چوک برګې نه دی فارغ، چوک پټۍ نه دی فارغ، چوک مرګلو نه دی فارغ، چوک فیسبوک نه دی فارغ. هېچا سره وخت نشته څه خدای ته سر ولګوي، خدای ځان راضي کي. اندغه کاسې څه اتفاقاً مې واورېدې بهلول قبرستان کې ولیدلو. څه قبرستان کې یوه قبر باندې ولاړ دی، لاندې قبر ته دې شریک کوي، ځان سره د خبرې کوي، بیا د پاس اسمان ته سترګې اسکې کې اشارې ده کوي. ما ورته ویله بهلول څه کوي؟ ویلې ما ته د بیان داسې یی څه خالق و د مخلوق منځه د فیصله کوم. ویلې ما ورته ویله څه نتیجې باندې ورس دی؟ ویلې ما ته دی څه نن دی مخلوق مني خالق دی نه مني. ویلې هغه څنګه؟ ویلې هغه داسې چې د لاندې قبر کې کوم کسان دي انداز سوري د کوي څه پروردګاره 15 منټه ټیم راکړه څه کوم احکام باندې ما عمل نه دی کړی، الموز مو نه دی کړی، روژه مو نه دی ساتلي، چا سې مو تهمات لګولی دی، چا نه مو درویغ ویلي دي، غیبت مو کړی دی، چوک مو ازار کړی دی، تفرقه مو چولی دی، قومونه مو خراب کړي دي، ایوړونو باد مو کړي دي، غریبانو مال مو خوړلی دی. خدای دوره مو کار وکړه څه داسې نه کړو. خدای دې ورته څه وخت د سره نشته دی، وقت د سره تمام شوی دی. نن دی مخلوق مني خالق دی نه مني. زه بنده دعا کوم چې پروردګار هغه ورځ مونې ما راولې څه بیا یې مو منو خالق یې نه مني. نن دی خالق مني هر څه یې مو تاسې ومنو. نن خالق راضي دی پکار دی ما ورته یا ځانه کار واخو. خو زه به صرف انده وایم اخري اختتام کې بهلول والا کیسه مې ذهن ته راغلله. څه واز و نصیحت دنیا کې ډیر زیات کیږي، عمل ور باندې کم کیږي. فکر دی اعمال زیات کیدلې، واز و نصیحت کم کیدلې. بهلول یوه ورځ باندې مسجد وره باندې لګیا دی، ارتونی دی ارمتوي دی. چا ورته ویله څه بهلول مو مخکې نه منله څه ته لیونی، ته خو پر اختیار سره لیونی دا څه کوې؟ ورته یې څه دغه چوکټ ارتونیام دوی کې علم پړ دی. ورته یې څه مطلب؟ ورته یې څه مطلب دا دی څه دغه مسجد کې شپه او ورځ واز و نصیحت وشي، تبلیغ وشي، څومره کسان ناست وي اندال ته پرېږدوي، هغه علم هغه خبرې چوکټو باندې پرېږدوي، هغه وځي عمل ور باندې نشته، یوه غېږه باندې واوري بل باندې وبسي. ځکه دغه چوکټ ارتونیام څه دوی کې علم پړ دی، دوی کې خبرې پټې دي، دوی کې هغه تبلیغ څه علماو هغو کسانو کړی دی هغه کې پټ دی ارتونیام یې څه هغه روبسوم. نه عزیزي من عمل زورا ډېر زیات دی. که چیرې عمل نه بغیر کیدای شوی نه بیا ډېره زیاته اسانه وه. ښه پروردګار جد و جهد دپاره کوشش دپاره دغې دنیا ته ما ورته استولی یو، ام دین کې ام دنیا کې څه پکار دی هر دوه شیانو کې ما ورته بھرپور حصه وکړو، کوشش وکړو. په دې چې ما ورته یوه ورځ قبر ته تلونکي دی، تیارو ته تلونکي دی، ما ورته یوه ورځ سترګې پټېدونکي دي چې کله د سترګې پټې شولې هر چا تعلق د څه ختم شولو، نه د بچي په کار اڅي، نه د زمن په کار اڅي، نه د وړونه په کار اڅي، هېڅ چا په کار نه رسي.